کوم کسان چې د بېنظیر روپۍ اخلي نو ستاسو کارډونه چې دي دا بلاک کېدی شي. د ځینې کسانو کارډونه چې دي دا بلاک شوي هم دي. نو تاسو له هم دا ویډیو کته چې دی دا لازم دي داسې نه چې سبا ورځې ستاسو کارډ چې دی دا بلاک شي. او د ځینې کسانو په دې قسط کې چې دی کارډونه بلاک شوي دي، سیم ورته هم میلاو شوی دی خو بیا یې هم کارډ بلاک شوی دی. او ډېر داسې دي چې هغو ته دا پته هم نه لګي چې زموږ کارډ بلاک شوی دی که نه دی بلاک شوی. نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم. دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. داسې نه چې سبا ورځې ستاسو کارډ چې دی دا بلاک شي او ستاسو روپۍ چې دي دا بندې شي. نو چې تاسو پرې د مخکې نه پوه یئ نو تاسو ته به روپۍ چې دي دا میلاویږي. که تاسو پرې نه یې پوه نو بیا تاسو ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ چې دي دا نشي میلاوېدلی. ځکه اوس کمې روپۍ میلاویږي نو هغه تاسو ته په ډیجیټل ویلټ کې میلاویږي. د ډیجیټل ویلټ په تور باندې چې دی تاسو ته میلاویږي خو حالن ساعت هغه مکمل نه دی کولاو شوی. دا په 2027 کې چې دی بیا به ستاسو په اکاونټ کې دغه روپۍ تاسو خپل اکاونټ نه دغه روپۍ رایستې هم شئ. او که تاسو بل کس ته لیږئ د هغې اکاونټ نه ټول هر سره چې دي دا به تاسو کولی شئ. بل چې تاسو به دغه روپۍ بیا په هر ځای کې راوکاږئ. کم شپږ بینکونه چې دي که نه تاسو په هر ځای کې چې دی دا رایستی شئ. خو دا یو قسط دی او یو قسط بل دی چې هغې کې به درته لږه مشکل وي. د هغې نه وروسته چې دی بیا تاسو خپلې روپۍ په هر ځای کې رایستی شئ. خو د ځینې کسانو کارډونه چې دي دا بلاک شوي دي هغه خپل سټیټس ګوري نو سټیټس چې دی د هغو چینج شوی دی. د دې نه مخکې چې به هغو سټیټس کتلو نو هغو ته وي چې تاسو سیم راواخلئ نو هغو سیم راغستی دی. سیم یې راغستی دی خو چې اوس خپل سټیټس ګوري نو ځینې کسانو ته لیکلی چې آپ کا ډاینامیک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے. ځینې ته دا لیکلی ځینې کسان چې دي هغې جانچ پړتال ته ور اچولی دي. نو کومو کسانو ته چې دا سټیټس راځي او د دې نه مخکې بدل سټیټس و نو ما تاسو ته ویلي دي چې د حکومت د طرفه نوی قانون دا جوړ شوی چې اوس تاسو چې کوم بچي دي او هغه به بهر ملک یا د هغو په نوم باندې ګاډی یا د هغو په نوم باندې کوم شیزونه وي نو د هغې د وجې نه چې دی هم ستاسو روپۍ چې دی دا بلاک کېدی شي. نو د زیاتر کسانو د دغې د وجې نه چې دی هم روپۍ بلاک شوي دي او د ځینې کسانو مالي حیثیت چې دی دا هم برابر شوی دی. او د ځینې کسانو چې دی 3 کاله پوره شوي تاسو ته چې روپۍ میلاویږي کم چې نوي کسان دي نو د 3 کالو پورې به دا روپۍ تاسو ته میلاویږي. 3 کاله پس چې دی تاسو به دوباره رجسټریشن کوئ نو دوباره اندراج چې دی د هغو وخت پوره شوی دی او هغو دوباره اندراج نه دی ورکړی. خو په هغې کې ځینې غلطي چې د هغه د حکومت ته ځکه چې هغو هلته کې رجسټریشن چې دی دا بند کړی دوباره اندراج نه کېږي. نو د دې د وجې نه د زیاتر کسانو دوباره اندراج چې دی دا پاتې دی نو د هغې د وجې نه د هغو کارډونه بلاک شوي دي. او ځینې کسانو دوباره اندراج کړی دی نو هغو چې هلته کتلي د هغو مالي حیثیت برابر شوی دی. ځینې کسانو وایي موږ غریبانان او بیا یې ته هم ویستلو. ستاسو مالي حیثیت چې دی هغه انلاین برابر شوی. انلاین چې هغه ستاسو هر سره وګوري هغه برابر شوي. که ته هغه شانتې غریب یې خو ته انلاین داسې کارونه کړي چې د هغې د وجې نه ستا دغه هر سره چې دي دا بند شوي. پاسپورټ یې جوړ کړه، پاسپورټ ارجنټ جوړ کړی، بیلنس ته زیات استعمال کړی، نوم ته دې ګاډی اورېدلی یا دې که پردی روپۍ دی او که خپلې روپۍ دی هغه په اکاونټ کې اړولې دي. داسې قسمه قسم شرطونه دي که هغه تا کړي د هغې د وجې نه به ستا روپۍ چې دي دا به بلاک کېږي. او تاسو چې وایئ چې کم مالداران نو هغه دغه کارونه چې دي هغه نه کوي په خپل نوم باندې د دې د وجې نه هغو ته دغه روپۍ میلاویږي. نو دغه غلطي هم مه کوئ. او کومو کسانو ته دوباره اندراج میسج راغلی هغه دې لاړ شي او دوباره اندراج دې وکړي نو چې تاسو ته هم په راتلونکي وخت کې روپۍ چې دی دا میلاویږي. نو هر 3 کاله پس چې دی تاسو به دوباره اندراج چې دی دا به لازم کوئ.